دا کتاب علم صیغه پر صحیح ژبې کې د حدیث سره مو لږ لږ اردو ټچ کوو خبره ورسره اسانه ګورئ ورته اول به مو دعا یی اللهم یسر ولا تعسر وتممه بالخير بسم الله الرحمن الرحیم اول نمبر خطبه کړی ده الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال خبر مسجا و نروړی ده لکه اخر کې ټولو کې لام لام د تصریف الاحوال تخفیف الاثقال محاسن الافعال فی الصفات والاعمال آخر کې یو شند ټکی راوړي دي سره کلام کې حسن پیدا کیږي خوان کوي لذت ورکې رسي خبرې کې نه دا مصنفین خپل انداز د طرز د څوک څنګه خطبه جوړي څوک څنګه خطبه نه مقصد څه شي څه برکت حاصل شي سړي د پاره او دی الله تعالی ول لوی صفات عظمت ورکی بیان شدید لپاره خطبه وروړي بسم الله الرحمن الرحیم یا وروړي د بیر پسې خطبه هم وروړي د او کوم کتاب شروع کیږي هغه په شروع کې بسم الله هم ورکیوي الحمدلله هم ورکیوي کله چې ته کتابه کې بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وغیره نه لیکل شي ندی معنا دا څه کیدای شي هغه په خلی سره یې لیکلی بیني کله کله مصنف لیکل کوي کله کله خلی سره یې دا شین څه دسي لیکل ضروری نه دی خو یې لیکل دي ضروری دي دا حدیث شریف کې راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم او الحمد شریف دې سره کوم سړی کور شروع نه کی سا کور لک شی اهم هم وي نا کور بیا ناقص پتی کیږي آکی بس مسله سړی د پیدا کیږي سار ته نشي رسیدل نزاک مصنف رحمت الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم او الحمد لله رب العالمین ویالو بیا دا علم صیغه ولسکم کتاب دا علم الصیغه علم خاص علم تیل شي صیغه شکل هیئت تیل شي صیغه تیل شي لکه زواره بای وصیغه د مسری هیئت تا یضربو یا یفعل یا یجلس یقوم یقعد قعد جلس ضرب جنح قتل بطل دا ټولي مسری شدي صيغې دي نه علم الصيغه څه معنا څه دي صيغه ول علم سړی ته وشي دې د پاره دا کتاب لیکل ده څه دا صيغې څنګه جوړيږي څه طریقې سره جوړيږي دې ول څه ابواب دي هغه ورکی خای بیا دغه صيغو د پاره زنده سي ابواب دي څنګه صيغه جوړ شي مخکې حالات بنې نه موجوده دویم حالات بنې موجوده دي هغه د پاره دي کې قوانین هم ذکر کړي لکه څنګه ارشاد الصرف کې دي ذره دي کې دي نور کتابونو کې د شه دي کې به هم څه قوانین وروړي قاعده یا قانون یا ضابطه او دل شي هغه ورکی بیا هم بیانې مصنف رحمت الله علیه بیا دا کتاب کوم د علم الصرف کې دا صرف چشتل شي ګرځول را ګرځول دی شي صرف الله وجوههم الله تعالی د خلکو مخونه وړول صرف چشتل شي ګرځول تل شي صرف الله قلوبهم زړونه یو ګرځول نو صرف چشتل شي ګرځونی تل شي صارف چتل شي ګرځون کا د زرګار شول یا د بینک لکوم کا سدي تاسو صارف نه زکل شي زده شکی پیسې خپل د خپل کې دین را خلا بل تیر کا ټولور کې اند شکی گردش ورکی نو صرف گردش تل شي شنو ته گردش ورکی ندی کې دا خبرې د ټولي گردش ته کله به مزي کی خبره کله مضارع ته لوړ شي کله اسم فاعل ته کله امر ته کله نهی ته بیا امر کې خپل دی بیا نهی کې خپل خپل شیون دی غایب حاضر وغیرہ نزدک دي تصرف نیل شي همدا شی تصرف سونی ولی قوالی تایل شي د سره سړی ته پاته لاګي صدا صيغه شده هيئت ته معلوم شي شکل صورت دی ول خپل کوم شده پہچان دا سړی ته بیا حاصلېږي وسره نه دا دي صرف له شده تعریف ته لغوي ته ور سره اصطلاحي معنی صرف څه ده صرف یو علم ده
دی په ذریعه سره صیغې هغه مولمول غواړو سیرې د چې صیغه ده کوم باب نه ده او چا دپاره استعمال د متکلم دپاره ده غایب دپاره ده حاضر دپاره ده نو دا عمدي دپاره استعمالیږي دا صرف څه دې سره سړی وپېژندي هیئت د صیغې بیا د دې علم ولا واضح چوک د چا وضع کړه ده واضح معنا بنیاد کېږدونکه بانی وتیل شي بانی نو دې ولا بانی ابوالاسود دویلي صاحب ده همداشته نور علما حضرات هم دي خو د دې علم ولا کوم خدمات شوی بیا کوفه بصره کې ډېر شوی ده علماء الکوفه و علماء البصره بغداد علاقې دغو ځایونو تیل شي کوفه بصره بغداد عراق دې علاقې ولا کوم علما ورسته تابعینو دور کې مغو به دې ډېر خدمات وکړو د علم ترقۍ ته ورسول بس اوسه پورې په کور چلو ده ښه د دې ولا پیدا څه ده پیدا یې همدا د سړی وپېژندي سیارې دا چې ولا صیغه د څه دپاره استعمال دی یو سړی د تلاوت کوي مثلا ومن یقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا اوس ومن یقنت کې وګوره د یقنت شي صیغه ده که یو سړی تشه ترجمه زده کړي څه ومن یقنت منکن لله ورسوله تاسو ښځې کې کومه ښځه الله رسول ته تابعداري وکړي وتعمل صالحا نیک اعمال وکړي نؤتها اجرها مرتين مو به هغه ته ډبل اجر ورکوو اوس دا ترجمه خو سړي زده که یو قومي سړی وي خو د څنګه ترجمه وکړه که تاسو نو کې د ویلې د شی ترجمه وکړه څه چل دی څه اوس داسې کې ومن یقنت منکن نو هغه ته به معلومه نه سیارې د یقنت چا دپاره استعمال د منکن کې د کن ویلې راغله ده وتعمل به ویلې راغله دي ځکه یقنت راغله ده د یقنت خو ښځې دپاره نه استعمالیږي که نه دا خو نر سړي دپاره استعمالیږي کانتا یقنتو خو مذکر دپاره ده تقنتو مؤنث دپاره استعمالیږي د یقنت ویل استعمال شوه ده نو هغه بیا داسې قاعده به موږ ته خپله به معلومه یې سرې دي ځکه ځکه د یقنت راغلی ده دي ښځې ته استعمال ده خو صیغه د نر سړي ولا د مذکر دپاره ده نو دا شیان دغې علم صیغې ولا شیانو نه زده کېږي ارشاد الصرف که چو صحیح طریقې سره یلی یا همداسې علم الصرف نور دي داسې کتابونه که هغه کې سړی نه وي پوه شوی انسان نو بیا دې کې سوچ وکړي دا هم هغه شوندې ده صرف شد طرز انداز علاوه بدل ده نو ستاسو عبارت ولا ترجمې ته وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي بيده تصريف الاحوال پرسے کی ترجمہ کړه والی پښتو کې وکړو حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے حمد و ثنا دا الله د پاره بيده تصریف الاحوال سدي هغه په لوس کې د حالات وړول رړول اس کے ہاتھ میں ہے حالات کا بدل دینا وتخفیف الاثقال او دی هغه په لوس کې دي د بوجونو هلاکول اس کے ہاتھ میں ہے بوجھوں کا ہلکا کرنا والصلاة والسلام درود او سلام دیوی رحمت او سلام دیوی سلامتی ہو رحمت ہو علی سید الہادین دی ہدایت کون کو په مشر بندے الى محاسن الافعال خ افعال طرف تا اچھے افعال کی طرف رہنمائی کرنے والے سردار پر رحمت اور سلامتی ہو وعلی آلہ دیغه په اولاد بندی اس کی اولاد پر وصحبہ اور اس کے صحابہ پر دیغه په صحابہ و بنے المزارعین له ساغا غسر مشابہ اس کے مشابہ فی الصفات والاعمال په صفاتوں کی او اعمالوں کی صفات میں اور اعمال میں الحمد حمد نروتل د حمد چې تل شي صفات تل شي حامد چو تل شي صفات کون کا سړای محمود چو تل شي چو صفات وشي د محمود یل شي نه حمد سمانه د 27 تل صفات تل شي زي لګي پوری ان طالبو دا مسره نو مولوی صاحب ده صحیح ده تاسو ته پیراډ یې ان شاء الله څخه مطمئن پیراډ به ته یې سبقونو ته توجه کوو ښا جی صحیح ده کاتو سے ته اواز صحیح نه ده تل بیا وته یایو لګ ست اواز در راسي ها جی صحیح شو
نه حمد چې شتل صفت تیل چې صفت کول او دا حمد څه ده دا په هغه صفت باندې کېږي څا سړي کې شی اختیاري طور باندې موجود وي حمد وتیل شي او مدح چې شتل شي سوی صفت غیر اختیاري طور باندې موجود وي تو اوس داسې وایي څه مدحت اللؤلؤ علی صفائه ما دې ملغلرې صفات وکړو د هغه صفایي د واجې نه مدحت یل شي یا ځکه حمد تو نه شي هلته حامد تو وایي حمده یحمدو ده نو حمد لفظ نشي استعمال ځکه چې ملغلرې کې کوم صفت ته که نه سپینوالی هغه کې رڼایي دا د هغه ول خپل ذاتي شی خو نه دی هغه اختیار کې نه ده د الله تعالی ور کړی ده او د الله تعالی صفات چې موږ کوو هغه کې مو حمد ټکه استعمالو ځکه چې الله سوره صفات اختیاري دي الله تعالی چونه مجبور نه ده نه الحمد څه معنا شوه تمام تعریفونه الله دپاره دي جنسي تعریف الله دپاره د ټول تعریفونه ورکې راغلو لله الله دپاره الله د لفظ الله د الله تعالی والا ذاتي نما ده لکه د یوه کس مختلف نامې کیدل شي یو سړی د هغه نامه اصل نامه شه د حامد ده لقبي نامه کیدی شي ابو عمر وي بله نامه کیدل شي ابن زیاد دا اوس څه شي دي لقبونه دي کنیتونه نامې دي همدا شی ته نامه په بل چا ایښي ده حمام صالح د دې څه صفتي نامې شي یوه ذاتي نامه یې دي سړي هغه د لله د الله د لفظ الله دې تیل شي لفظ الجلاله الذي اغا الله الذي چې د اسم موصول ده د متصل ده الذي اللذاني الذين دې ځکه مفرد د پاره ده بيده ید چې تل شي لوس تل شي بيده دی هغه په لوس کې د الله تعالی خلاص نه خو معنا ده دی هغه په قدرت کې دی بيده معنا دی هغه په قدرت کې دی چې تصریف الاحوال د حالاتو بدلول را بدلول تصریف صرف يصرف باب تفعیل د بدلول تل شي احوال د حالت جمع ده حال کیف حالک څه حالت ده نن دینه جوړ شو ده احوال کیف احوالکم تو حالات څنګه دي د شی طبيعي وتخفيف الاسکل خفف يخفف دوا تفعیل د تخفیف چې تل شي الکونی تل شي مخفف کوم ټکی تل شي ډیر وګدو ټکونه اسون غونه جوړ کیاته مخفف تل شي اسقال ثقل جمع ده ثقل بوج تل شي ثقل معنا بوج والصلات صلات رحمت تل شي سلام سلامتی تل شي سلامتی څه معنا د دنیوي اخروی تبور سره سړی د هر دوک نه هر غم نه د هر عیب نه بدنامۍ نه سړی محفوظ وي دي تل شي على سید الهادین سید مشر تل شي کورنۍ کې مشر هغه ته سید تل شي کیف حالک یا سیدی څنګه حالت دې زما مشر تل شي سید همدا شی محالی ولا خلق تل شي کوم مشر سید المحله یا سید الحیه سید القوم د قوم مشر ده سید البیت د کور مشر سید القبیله د شی تخالص تملئی دځ کې هدین پس استعمال شو د هدین چوتل شي پیغمبرونو تل شي پیغمبرونو کې پیغمبر علی السلام مشر وکنه مشر څه معنی دی نه افضل وو نور خدام علی السلام مشر د نوح علی السلام وغیرہ خدا شد افضل البشر د ټولو انسانونو کې پیغمبر علی السلام افضل د انبیاونه همزه کو د سید الهادین یلی شي الى محاسن الافعال خو افعال طرف ته محاسن شتل شي د حسن جمع ده د محسن جمع ده همدا شي ته خو خوشونو ته محاسن نیل شي افعال د فعل جمع ده کارونو ته ال شي افعال اعمال و معنا د دې ځکه وعلى اله آل اولاد تل شي روحاني وي لکه ټول امت د پیغمبر سم اولاد کې رضی سکل شي متقی وي او ذاتی طور سره کوم اولاد هغه خورکیا سي رسول لکه حسن فاطمه علی رضی الله عنه وغیرہ وغیرہ وصحبه صحب د صاحب جمع د صاحب ملګری تل شي صاحبه چې تل شي خزي تل شي د سړی ملګری ژوند الله تعالی د پر سره غلی چې ولم تکل له صاحبه ساله د پر خزانه شته نو صاحب به چې تل شي نر ملګری تل شي صحب جمع رسي صحب صحابه رسي خلک د صحابه دي صحابه صاحب جمع ده اصحابه ته استعمالي کې اصحاب بابا خلک استعمالي اصحاب کرام سره زنه خالزنه صحابه کرام زنه صحابه نه بس صحابه المضارعين مضارع چتل شي مضارع یضربو تل شي یفعلو تل شي دي مضارعين مضارع جمع ده مضارع ته ځکه مضارع نیل شي دا اسم فاعل سره مشابه وي
اسم فاعل کې مضارع شوندې دي ځکه دې ته مضارع نیل شي. اسم فاعل کې څلور ټکي رسي لکه مجرد نصر لکه فاعل فاعلون کې یو پا شو بل د الف شو بل د عین شو څلورم د لام شو اندې نو جوړ کا یفعل یا فاعل لام نو دوړه یې شوندې شول وزن کې. چلو د مجرد نه وروړه بل ځین وروړه یستكبر تکبر د کوي یستكبر کې وګوره یا سین تا کاف با را یا سین تا کاف بارا شپږ ټکي شي یس تک بیرو. اوس دین اسم فاعل جوړ کا مس تک بیرون دي کې ماغه شپږ ټکي دي میم سین تا کا بارا مستكبرون ځکه مضارع ته مضارع نیل شي وزن کې سره برابر اسم فاعل سره او بل په معنی کې یا برابر اسم مضارع کې چې شي معنا ورکې د حال مستقبل یا کولو دا سړی د خورو کوي اوس معنا ورکې خستل شي په حال لګیا ده یا کولو دا معنا ته کول شي سیاري څه ټیم بعد بروټي وخري یا درس اوس د سبا کیای یا دا معنا کول شي ساينده د پر ټیم کې وای کوم ټیم هم یو ملت بعد تا یل شي درو کولو بعد یې هغه تا یا درسونه یل شي ته نو المزارعين له دې څه معنا شو صداغه اولاد د پیغمبر اسلام صحابه کرام د پیغمبر اسلام سره مشابه دي مشابه چې شتل شي سیو شاید بل شون دی ولګي د مشابه نیل شي ته کله کله دا سړی خو دی پلنکی غونی لاګي یا به ورور وي یا به سوي نه د مضارع نیل شي هاذا مضارع له دا دغه سره شته برابر د لک ما شون دی لاګي مزل کې شکل کې صورت کې هيئت کې خبرو کې نو مضارعين له په صفات او اعمال صدا صحابه اولاد رسول و غیره یا نور متقی علما صلحا دی امت ولا د پیغمبر سره مشابه دي په چیزو کې صفاتو کې پیغمبر سره صفات شو حسن اخلاق سخاوت شجاعت دیانت امانت د شډیر سینکړو صفات دي ندی کې صحابه کې هم د شیطان موجود خو هغه شوند نه کامل درجه کې الاعمال عمل جمع د لکه څومره مو اعمال کو کنه دا ټول اعمال دي احکام الهیه بني اعمال کول منځنهونه څه در څومره شیون دي ته اعمال نیل شي په پښتو کې ترجمه شو سپرسي کې ته ګوره ترجمه لون دی سره لیکل د خپل هما 27 ټول صفاتونه هما ټول تل شي پرسي کې 27 صفات تل شي ثابت است ثابت دي مر خدارا خدای د پارا مر خدارا خدای د پارا لله په معنی شولو الذي بيده تصریف الاوالی کی در دست او دیغه پلوس کی است دی در دست او دیغه پلوس کی دی در معنا ورکی دی دست چشتل شي لوستل شي پرسي کی د پښتو کې بلا معنا د دست اردو کې دې پرسي لفظ دا لوستل شي او معنا اغه هي ضمیر طرف ته اشاره شو است دی تغییر دادن احوال مخلوق څه بدلول ورکول شي باندې و بچ پر ذاتي راته ها یا مشکات دې کمرې کې صحیح ٹھیک باندې ونه بیا تغییر دادن تغییر ورکول بدلول ورکول احوال مخلوق دی مخلوق ولا احوال تا وسبق گردانیدن او الګ ګرځي سبق چشتل شي الګ تل شي سپک ټکو استعمال غاندینه جوړ شي پر سي ټکه ده سپک یا سبق یوا معنا د دوړو وسبق گردانیدن څاغه الکئی تخفیف الاسقال په معنی ده بارهای بندگان دی بندگان ولا بور بور اندینه جوړ شو د پر سي ټکه د خمي خپل پښتو کې استعمال بور بار صحیح پښتو کې بارها دی بار جمع شولنی بارهای بندگان و درود و سلام نازل درود و سلام نازل وی بعد من ارمشاد پر بر سروری په مشر دی سرور مشر تل شي سرور دی سړیانو نامیاش ته مشر تل شي راهنمایندگان حکم شي راهنما دی مشر دی راهنما من لیاری خین کا بسوی کارهای نیکو کارونو طرف ته سوی چشتل شي طرف تل شي اردو کې سوی استانی تل شي دزی کی چشتل شي طرف تل شي اردو کې سوی طرف ته استعمالي کارها کار جمع ده کار په پښتو کې کار نه تل شي کارون تل شي نیک و برآل و اصحاب او په اولاد او په ملګری دی هغه اصحاب کس استعمال کړي کې مشابهند کې مشابه اند مشابه دی اند جمع د پر استعماليږي سدي ماغه په شون دي کې مشابه اند اورا دی هغه شون دي در خصلتها وعملها
در خصلتها په خصلتونو کې و عملها په عملونو کې خصلت چې تل شي صفت تل شي عمل خاص عمل تل شي